أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا سورة نور دی، پدی کی د زناکار بیان دی، پدی کی پر چا باندې سی تهمت لګی، پدی کی د پردیا کام د مورونو باید چې دا سورت هر مسلمان زده کی، پدی ځان پوه کی دا هغه سورت دی که سړی خپل معاینه پر چا ونیسي هغه سره قتل کی په اسلامي طور دا سړی ناجایزه کار کړي برته به دا سړی پر دغه دوه باندې او قتل کیږي. ولی چې دا اختیار و دغه مسلمان ته نسته، که چیرې یو سړی خپله معاینه پر یو چا ونیسي په هغه وخت چې دوی دوه زنا کوي، په دا وخت کې به څلور ګواهیان غواړي داسې بیویني لکه سولاغسې په څا کې وي، بیا به د وخت باچا دی رجم کوي به سنګساروي به، که چیرې بیا واده وي هغه به سل درې وي، چې کوم سړی پر چا باندې تهمت ولګي چې پلانی زناکاره دی او پر دې باندې ګواهیان نه وي دغه سړی به اتیا او درې وي. نو زما ورونو دا سوره نور باید چې موږ زده کړو، زموږ مسلمانان زموږ علما سو پیرانه سو هغه د ځانه فتوی ورکړي، یو سړی خپله معاینه پر چا مثال پر زنا باندې ونیسي دې سره مړي به دا ډېر ښه کار کوي، دا ښه کار نه دی کړی. دا د وخت حاکم به کوي، امیر المؤمنین به دا وزني سنګساروي به او رجم کوي به وار چا ته خیال نه. دا صورت هغه صورت دی چې ستا خپل زامن که لوڼې که زامن وي که مور وي که پلار وي هغه په هر وخت ستا خونې له درځي اجازت واخلي، او کوچني ماشومان په درې اوقاتو کې به اجازت اخلي، د ماخستن د لمانځه بعد کې، د سهار د لمانځه مخکې او د غرمې په ټیم کې. زما ورونو باید چې موږ دا قرآن زده کړو، په دې سره عمل وکړو. دا قتل کول دا د هر چا کار نه دی، نه د میاړه کار دی نه بل، دا د وخت د باچا کار دی، هغه به دا سنګساري. نو زما ورونو دلته رب کائنات دا آیات بیان کړی دی چې سورتون دا یو سورت انزلناها چې موږ نازل کړی دی، وفرزناها فرض کړی مې دی، وانزلنا نازل کړی مې دی بیا په دې سورت کې آیات حکمونه دي بینات واضح واضح لعلکم شاید تاسو تذکرون، تاسو نصیحت اخلئ. نصیحت دا دی چې سړي خپله ښځه پرې چا ولیدله او دته اختیار نشي چې دا سره قتل کړي یا غوږونه پرې کړي، که چیرې غوږونه پرې کړل بارته به دا سړي پر هغه ښځه باندې د ده غوږونه پرې کېږي، دی به مثال قتل کېږي. دا د ده کار نه دی، دا د وخت د حاکمو د امیر المؤمنین کار دی. زما ورونو باید چې دغه سوره نور موږ ته زده کړو، په دې سره عمل وکړو او په کور کې بیان کړو او په علاقه کې بیان کړو.